السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امور اتاق دسې حیران کن ونه بولو تر پټون راغلی دی د الیکشن دوران دی خو مخا پټون به د وټونو حوالې سره خبره کوي. امور اتاق په دې پیز باندې هم ونه لرو. سیر عبدالخالق به دلته څه خپله یو ذاتي خبره راوړې وي و هغه ذاتي خبرې ته به زه تاسو ته پڅېدلی یم. امور اتاق په دې پیز هم تاسو ونه بلو چې عبدالخالق سره به د چا په لکو یا په کروړو کې خبره شوې هغه لکو او کروړو حوالې سره زه تاسو سره خبره کوم چې راځه هغه واخلم که زه وانه خلو. امور اتاق صرف تاسو سره یو مشورې په بیس باندې دی د رایې په بیس باندې دی. موږ هر کله هم د خپلو خلکو خبره کړې دی خلکو موږ ته توجه راکړې دی. موږ هر کله د قوم او د علاقې خبره کړې دی قوم علاقې به موږ ته توجه راکړې دی. موږ کله هم د قوم د علاقې د خلکو د مسالو خبره مو کړې دی بیا خلکو موږ ته توجه راکړې دی. خو کوم خلک چې کله هم ذاتي خبره کوي ذاتي خبره راوړي ذاتي مفاداتو ته چې ذاتي یا خندني ګاټې ته چې تاسو ته پاتې چې تاریخ کې نه هغه ته بیا قوم توجه ورکړی دی نه بیا هغه ته خلکو توجه ورکړی نه بیا هغه ته علاقې والا خلکو نه ځوانانو نه مشرانو نه علماو نه نورانو نه زنانو هیچا هغو ته بیا توجه نه دی. کله چې سړی ذاتي یا خپله یا شخصي خبره راوړي خو چې همیشه دپاره انقلاب رسي یا همیشه دپاره چې علاقې ته ترقي رسي یا خوشحالي رسي هغه څه کله هم سار جوتوي هغه هم د علاقې د خلکو یا د قومونو د خلکو په تعاون سره د دو په ویښونې سره د دو په بېدرونې سره هغې علاقې ته یو ترقي یا خوشحالي رسي. تاسو دا نزګیر علاقې کې هم که څوک چوک په قومونو کې یا په کورمې کې هغه خلک ښه ژوند تېروي چې هغه قومي ګټې ته توجه لري. هغه خلک کامیابي ژوند لري چې کوم خلکو فیصلې اجتماعي طور باندې د علاقې په بیس باندې د خلکو په بیس باندې هغو خلکو هیڅ کله په کلي کې هم ترقي نه دي موندلي چې کوم سړی د خپل ځان دپاره یا د خپل خاندان دپاره یا د خپل کور دپاره یو سوچ لري یو منډه لري یو کوشش کوي. نو تاسو ته زه صرف دې دپاره راغلم چې تاسو مو ته انتهایي د سوچ نه هم لوړ قدر تاسو مو ته راکړی دی. تاسو په داسې وخت کې هم مو ته لاس راکړی دی چې تاسو دپاره لالچ هم یخی و پیسې هم یخی وې خلکو د تپوسونه هم راوستلي وو او تاسو یې دغه غریب سړي ته تاسو دومره توجه ورکړې وه چې نن په ټولې علاقې کې دا هم خلک دی چې پټان عبدالخالق بغیر به پیسو بغیر به ګوړو بغیر به لالچه خپلو خلکو دومره عزت ورکړی چې نن هم په ښو الفاظو یادېږي. د تاسو وایي نه نن هر وختي هر جرګه رسي چوک به یوه خبره راوړي چوک به بله راوړي څه موسه شاموسه هغه واجه چیا دی. زه په خپله دوره تکړه یم یا زه په خپله دوره دولتمند سړی یم یا په خپل جدي زه دوره ښه خاندان لرم یا زه خونزاده یم ته یوه واجه هم وکې نشته دی. نه زه دومره تکړه یم نه یما خاندان دومره ښه خاندان دی نه یما څه دولت دومره ښه دولت دی. دا ستا ټولې خبرې ټول کې داسې کې یوه واجه دی چې تاسو غوندې غریبانو خلکو تاسو غوندې اخلاصمند خلکو تاسو غوندې جرأتمند خلکو موږ غوندې غریب سړي ته توجه راکړې د هغې توجه وجې نه نن موږ ته خلک توجه راکوي. خلکو ایمو مسالې په دې حال نه شولې چې موږ هر چي ته روډ باند کړو. ایمو مسالې په دې هم نه شوې حل چې موږ خلکو ته فریادونه وکړو. ایمو خلک فیصلې په پېښور په اسلام آباد هم اوس نه حل کېږي. د هغه وجه صرف دا نه دی چې زموږ اواز کې به کمی راغلی یا د تاسو اخلاص یا د مو اخلاص کې به کمی راغلی. د هغه وجه دا دی چې موږ هغه مقام ته اوسه پرې رسېدلي نه یو چې کوم مقام کې موږ چاته لاس ورچولی شو. دومره اختیار دومره اقتدار یې مو لاس کې نشته دی چې یو افسر په دې خبرې مجبور کړو چې دا ته مو سره یا د مو علاقې سره یا مو خلکو سره زیاتی کوي. 12 کاله تیر شو کورونه مغه رقم ړنګ دي. 12 کاله تیر شو موږ هغه د پرژلو د مړې روپۍ غواړو. 12 کاله تیر شو د حکومت یو افسر هم د مړانګې کوټې ته نه دی راغلی. 12 کاله تیر شو د حکومت چې 2 کمرې هسپتال صرف اور لوګي سره والی هغه ته کروڑ یا 2 کروڑ روپۍ کوي هغه ریهیبلیټیشن کوي
خو 12 کاله وکړو حکومت تا ته د کورونو جوړونې هېڅ توجه نشته دی. دا که د علاقې خپل سړی وای، دا که د علاقې جرأتمند سړی وای، دا که د علاقې تکړه سړی وای، هغه خلک چې هغه په حکومت کې نشته هم هغو ته نن حکومت کارونه کوي. هغه وجه چې د هغو د غوښتې والا خلک په داسې ځای کې ناست دي چې هغو ځای کې حکومت د هغو خبرو ته توجه ورکوي. د هغو غوښتې والا خلک داسې ځای کې ناست دي چې هغو ځای کې د هغو اواز ټوله دنیا واوري. اوس ما ته نه واوري، د ما ته فریاد ته فریاد نه وي. د هغه صرف وجه دا دی چې ما ته چیغه، ما ته اواز، ما ته منډه، زیات نه زیات په خپل علاقې په چوکټ باندې زیات نه زیات د سادې چوک پرې دغه نه خپله ما ته اواز نه چي. نو زه دې دپاره تاسو ته راغلی یم که ما په منډې تاسو کېږي او زه تاسو ته قسم سره ویلی شم چې د شپې به هم د تاسو منډې نه ځان نه خلاصوم. په هغې ورځې مې هم نه دي خلاص کړی چې کومې ورځې ما ته لرګې ټلیفون وشو چې پټونه یې موږ کې جنازه دي ورته پېښور ته روانې، بیا مې هم ورته ویلي دي چې تاسو هغه سمبال کړو. زه به خامخا دغې خبرې ته ځم. خیمو په اوازونو باندې یا بله یې مو تاسو په ودرېدنې باندې هېڅ نه کېږي. ما چې چا سره مزل کولو د دې دپاره چې زه د خپلې علاقې دپاره خپلو خلکو دپاره خوشحالي راوړم. ما ته هغه ځانه هم د علاقې یا د علاقې خلکو ته د نه ملوېدنې هېڅ امید نشته، هېڅ نه ملوېږي. په دې موجوده دور کې چې زموږ حکومت دی اوس هغو ته مو هر رقم قرباني ورکړې دي. نه محسوسېږي چې هغه زموږ خلکو دپاره یو څه ښه سوچ راوړی یا چېرته منسټر راغلی چې ورته وایي چې دا د دغې علاقې خلک دي، تاسو دپاره یې منډې کړې، دغې علاقې خلکو حالات وکسو، دغو خلکو ژوند وکسو، دغو خلکو مشکلات وکسو. په دغه دور کې مو د چوک روډ خبره مو ته نه کوي. په دغه دور کې مو د چوک د اسپتال یا د سکول جوړونې خبره نشته. په دغه دور کې مو د یو بل سره چې د ټلیفونو سهولت دی ټلیفونو سهولت نه لرو. په دغه دور کې چې زه بېګاه هم لاړم زموږ وړکي اوس هم د لرګیو نه توپک جوړوي. په دغه دور کې بیا به مو څه وکړو؟ نو موږ ته ورونو ډېر خلک کړي چې د الیکشن وخت دی او زه به تاسو ته ویلی شم چې زه د کومې خاورې کې ولاړم دلته به د دروغو هېڅ ګنجایش نه وي. کروړو پرې هم خلک رسي چې دا کروړ روپۍ واخله، دا اتیا واخله، دا دومره واخله، دا لچ واخله، دا عهده واخله. هغو ته ما ویل چې په دغو پیسو د ما ملګرو د ما خلکو مو علاقې ته څه ترقي رسېدی شي؟ د هغه جواب هغو سره نشته، ما سره نشته دی. خو موږ تاسو ته دا وایو، تاسو ته دا واضحه کوو چې د څومره هم خلک دغه رسي، زه چا سره ودرېږم، موږ چا سره مزل وکړو، په خپله زه نه یم ویلا. خو تاسو ته زه دا یم که چېرې پر اول وخت کې زه یوه فیصله وکړم و هغې علاقې کې به اول خبره په هغې فیصلې کې به اول سوچ هغه اول خبره شټېږي، هغه به د ما د علاقې د خلکو، ما د علاقې د ځپلو خلکو مطالبه وي. د پټان به نه وي شخصي، د ما د خاندان شخصي فیصله به نه وي، د ما به ذاتي نه وي. خو که هغې فیصلې کې ما وړاندیز کولو، که هغې فیصلې کې ما مخکې پرمختګ کولو، که هغې فیصلې کې ما د علاقې یا د علاقې خلکو دپاره څه خوشحالي لیدله، نو تاسو ته زه د هغې فیصلې کې به تاسو د ما حمایت کومو خلکو په ما باندې باور وي چې هله بلکل به هغې فیصلې کې تاسو سره موږ حمایت کوو. و دا زه د څه په دې خاورې کې ولاړ یم چې زه به د تاسو اعتماد ته نه په شپې نه په ورځې په یو حالات کې هم نه دوک رسوم، نه به دا رسوم، نه به تاسو به اعتماده کوم. په هغې فیصلې کې که تاسو ما سره د حمایت دپاره کولی شو نو ما سره لاس وچتولی شو.